الرحمن الرحیم. علم و تعلیم، فضیلت و مقام و عظمت حواله سره مختصرا څو عرایض، څو قرآني آیاتو او حدیثو ضمن کې تاسو خدمات کې عرض کوم. ایمو ډېر داسې کسان دي چې هغه تعلیم نه مایوس شي، تعلیم حواله سره مایوسۍ شکار شي، ډېر کم ټایم کې تعلیم پرېږدي، کاروبار، پیشه یا دنیوي دولت او سرمایې او هغه پسې منډې چکر وکړي شي. یا ځنه کسان دي یو حد کې تعلیم وایي نو هغه نه بعد ورشه هغه بیا هغه شي پرېږدي. نو که علم و تعلیم فضیلت و عظمت نه انسان خبر شي، یقینا انسان به ټول عمر مطلب تعلیمی میدان نه ونځي، پرې به نه دی. صرف مختصرا که دوره عرض کوم څو آیاتو حدیثو ضمن کې قول ده د پروردگار علم فرمان ده انما یخشى الله من عباده العلماء. سوره فاتر 28 نمبر آیه ده. پروردگار علم هیڅ خدای نه ډار و خوف والا کسان صرف صاحبان علم دي، چا څه علم و تعلیم کړی وي. یا یوې بلې کې پروردگاری سوره زمر کې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا هغه کسان چې هغوی تعلیم و علم حاصل کړی وي، کوم کسان چې نه وي حاصل کړی، جاهل پاتې وي، هغه برابر دي؟ یعنی خدای هیڅ سره د برابر نشي کېدی. یا سوره فاتر کې 269 نمبر آیه کې پروردگار علمی من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. چاته چې حکمت و علم و حکمت ملاو شو هغه ته ډېر لوی خیر، کثیر خیر ملاو شوی دی. اندیشون څه حدیثو ته سترګې وکړئ، زه څو حدیثونه ذکر کوم درته. معصوم یی چې لکل شیء طریق و طریق الجنه العلم. هر یو شی یوه لیاره دی، جنت و بهشت لیاره علم و تعلیم دی چې انسان حاصل کی، علم ذریعه سره بهشت و جنت ته رسیدای شي. یا پیغمبر اکرم حدیث دی فضل العلم افضل من فضل العباده. پیغمبر اکرم یی چې علم فضیلت، عبادت فضیلت باندې پاسه دی. یعنی انسان هر څومره عبادت و بندگی خدای ته وکړي، که چیرې یو کس علم حاصل کړي، علم سره انسان عبد و بنده د خدای وګرځېږي، هغه فضیلت زیاد دی. علم عبادت باندې فضیلت زیاد دی. یا پیغمبر اکرم یی چې العلم میراثی و میراث الانبیاء من قبلی. علم د ما میراث دی، ما نه مخکې څومره انبیا تیر شوي دي، ټولو میراث علم و تعلیم دی. یعنی مقصد دا چې کوم کس علم میدان کې دی، تعلیم میدان کې دی، چې انبیا و میراث حاصلولې کوشش دی کوي. یا کومه زندگی تیریږي داسې چې انبیا و میراث کې د زندگی تیریږي. یو بل حدیث کې حدیث دی چې پیغمبر اکرمی مسترزل الله عبدا الا حظ عنه العلم والادب. معصومینو نه دی چې کوم کس خدای غواړي ذلیلي کی، هغه علم و ادب نه محروم کوي. مقصد کوم کس باندې د علم و تعلیم لیاره بند شي، علم و تعلیم میدان پرېږدی، داسې وایي چې هغه خدای طرف نه ذلت طرف ته لاړو. یا حدیث دی چې ما تصدق الناس بصدقة افضل من علم ینشروه. خدای لیاره کې صدقې ډېرې دي، انسان مالا ورکوي، هر شی ورکوي، خو پیغمبر اکرم یی چې ټولو نه مهمه صدقه، ټولو نه افضله صدقه، ټولو نه خدای څخه قابل قبول صدقه هغه دی چې ته کوم علم خدای لیاره کې ورکوي، چاته تعلیم ورکوي، علم پرشنایي د ټولو نه ښه صدقه دی. یا حدیث دی پیغمبر اکرم چې اندی حدیث باندې زه اکتفا کوم. پیغمبر اکرم یی چې ما من خارج خرج من بیته فی طلب العلم. کوم کس خپلې خونې نه علم و تعلیم حاصلولې دپاره وځي، خونې نه وځي، قدم کې ګدي، پیغمبر یی چې الا وضعت له الملائکه اجنحتها. ملایکې خپلې پارې ورته غوړوي، رضا بما یصنع حتی یرجع. چې کله هغه څي تعلیم دپاره واپس راځي کور ته، نو ملایک پارې ورته غوړوي. اکاس چې تعلیم حاصلولی سي، علم حاصلولی سي، څي کالج ته، سکول ته، یونیورسټۍ ته زحمت کوي، محنت کوي، کور نه وځي یا راځي، دا چې کور نه وځي واپس راځي، د ټولو حالاتو کې ملایکو ته پارې غوړولي وي، دیم ټول مزال ملایکو پارو باندې کیږي. نو تاسو دین اندازه ولګوئ چې اسلام، مکتب اسلام او پیغمبر اکرم و معصومین و قرآن څومره زیات علم ته، تعلیم ته فضیلت قایل شوی دی، اهمیت یې ورکړی دی. خدای نه دعا کوي چې پروردگار عالم د مو د علم و تعلیم میدان کې همیشه دپاره ثابت قدم، پایدار وساتي انشاءالله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.